کوم کسان چې بهر ملک ته ځي نو اپای والا زیاتر کسان چې دي د ایرپورټ نه راواپس کړي دي او په هغې کې ځینې کسان ته په لکه او نقصان چې دی دا میلاو شوی نو داسې نه چې سبا ورځې دغه نقصان تاسو ته میلاو شي یا ستاسو د فیملی کس ته چې دی هغه ته میلاو شي یا دغه شانتې ستاسو نور یار دوست یې هغه ته میلاو نه شي نو دا ویډیو چې دی دا راولی دا مخکې شیر کړئ چې هغو ته پته ولګي که نه هم به یو ټکټ خراب شوی هم به د دې سره ویزه چې دا به خراب شوی ټکټ خو به الریډي ستاسو خرابېږي چې کله د ایرپورټ نه تاسو واپس کړئ نو ټکټ چې دی خو ستاسو خراب شو خو دغه ویزه چې دی دا ویزې هم خرابېدی شي په دې کوم دغه شرط دی نو په لکه او نقصان چې دی دا به ستاسو کېږي ځکه په 1.5 لاک 2 لاک روپۍ باندې چې دی ټکټ کېږي نو هم به د ټکټ روپۍ چې دی دغه لاړې شي او دغه شانتې که ویزې وي اخیستې نو په لکه او نقصان چې دی دا به ستاسو وشي ځکه چې اپای والا زیاتر کسان چې دی هغه د ایرپورټ نه راواپس کوي د سره وجې نه که تاسو کتلې زیاتر زموږ کسان چې دي هغه بهر ملک ته ځي او د هغه ځای نه د یورپ او د نورو ملکونو کوشش کوي چې کوشش کوي نو د دې د وجې نه اپای والا چې دا سختي راغستې ده او د کسان نه معلومات کوي چې تاسو چېرته ځئ او هلته کې به کار څه کوئ نو د دې د وجې نه ځینې کسان چې دی هغې د ایرپورټ نه راواپس کړي دي هغو ته پته لګېدلې چې دا کس چې دی دا بهر ملک ته ځي نو په دې کې ځینې روغ کسان دي روغ کسان دی هغه اکثر لاړ شي نو هغه د ایرپورټ نه راواپس کړي نو د هغې سره ستاسو ټکټ او د هر سره چې دی دا خرابېدی شي ځکه چې هغو اوس سختي راغستې ده او هغه وایي د دې د لاسه زموږ د ملک بدنامي ده ځکه هلته لاړ شي یا غلط کارونه کوي منشیات یو شی بل شی چې دی دغه خرڅوي او یا ځي بهر ملکونو ته ځي نو وایي د دې د وجې نه چې دی د ملک نوم بدنامېږي نو ډېر کسان یې داسې د ایرپورټ نه راواپس کړي او د هغو په لکه او نقصان شوی دی نو تاسو له څه کول پکار دي که تاسو ځئ بهر ملک ته او اراده یې وي او بهر ملک ته ځئ نو د هغې نه مخکې چې دی حلفنامه چې ده دا به لیکئ حلفنامه چې دا تاسو په خپل هم لیکلی شئ او کوم کسان چې شټمپ پیپر یې د حقیقي خرڅوي او ناست عدالتونو مخې ته نو په هغه باندې دغه حلفنامه چې ده دا تاسو هم لیکلی شئ او هلته د 16 ګریډ 18 ګریډ افسر نه چې دی هغه به دستخط کوي په هغې کې به خپل ټول هر سره چې دي دا به ولیکئ چې زه به هر ملک ته ځم په پلانۍ ویزه باندې ځم او پلانۍ کار چې دی دا به هلته کې کوم نو دغه به تاسو د ځان سره لازم وړئ که دغه تاسو ویې نه وړو نو تاسو ته مشکل چې دی دا جوړېدی شي مشکل ته دا جوړېدی شي که د ایرپورټ نه تاسو راواپس شوئ نو ستاسو ټکټ هر سره چې دی دا خرابېږي دا د هغه کسان دپاره دی چې کم کسان په ورک ویزه باندې ځي لکه د کار په ویزه باندې چې کم کسان ځي زموږ زیاتر پښتانه خو د کار په ویزه باندې ځي عربو ته هم ځي نورو ملکونو ته چې دی هغې ته هم ځي نو چې تاسو ځئ نو د هغې نه مخکې تاسو له دا کول پکار دي چې تاسو به حلفنامه چې ده دا به لیکئ او په هغې کې به خپل مکمل هر سره لکه تاسو چې په کم کار باندې ځئ هلته کې په کومه کمپنۍ مکمل هر سره چې دی هغه به ولیکئ هغه به د ځان سره راوالئ د احتیاط دپاره داسې نه چې هلته کې لاړ شئ اول ته کې د ایرپورټ نه راواپس کی نو هم ټکټ ستاسو خراب شو هم سره ستاسو ویزه چې دا خرابه شوه نو چې هر یو کس ځي او د ورک په ویزه باندې ځي او ستاسو رشته داري نو دا ویډیو چې دی د هغو سره شیر کړئ چې هغو ته ور ورسي داسې نه چې سبا ورځې د هغو نقصان چې دی دا وشي